الله اکبر. مرګ هم داسې چې بعد کې بیا خلک فخر وکړي. دغه ویډیو کلیپ وګورئ، ډېر زیات به مو خوښ شي انشاءالله العظیم، او تاسو به هم تمنا وکړئ چې دغسې مرګ دی الله موږ او تاسو ته هم را نصیب کړي. دا کم ویډیو کلیپ چې تاسو ګورئ دا د فلسطین یو ښار دی چې غزه ورته ویلی کېږي. په دغه ښار کې دا یو مسجد دی، یو مؤذن دی چې سحر وختي راځي او مسجد کولاوي، د هغې نه پس اذان کوي، د اذان نه پس کینی په خپل ځي باندې او د قرآن عظیم الشان تلاوت شروع کوي، او په دغه دوران کې د مرګ راځي. په دنیا کې خلک ژوند تیری، چا 1000 کاله ژوند وکړو، چا 1500 کاله، او چا 100 کاله، او چا 1.5 کاله، خو ژوند هغه دی چې د تلو په وخت کې چا خپل رب راضي کړو، او ژوند هغه دی چې د تلو په وخت کې چا ایمان ویوړو. اصل ژوند دا دی. دغه ویډیو کلیپ مې د نظر نه ووتلو نو ډېر زیات ورته حیران شوم او ډېر زیات یې په تعجب کې واچولم چې الله جل شانه بعضې خلکو ته دغسې په بهترین انداز سره هم مرګونه ورپه نصیب کوي. لکه دې ته تاسو وګورئ د مؤذن ته چې یقینا الله داسې مرګ ورته ور نصیب کو چې تر راتلونکي څومره وخت دی څومره خلک چې دا به ګوري، دغه منظر به ګوري، هر سړی به دا تمنا کوي چې کاش ما ته هم داسې مرګ راپه نصیب شوی و. دوستانو، په هر ویډیو کلیپ کې یو پیغام زه تاسو ته ضرور راوړم. هغه پیغام دا دی چې په ژوند کې داسې کارونه کوئ او داسې کارونه د خپل ژوند معمول جوړ کړئ او په داسې کارونو کې خپل ځان مصروفه کوئ کم کارونه چې د رب د رضا دي. په کومو کارونو باندې چې رب رضا کیږي، په کومو کارونو کې چې الله جل شانه د دنیا او د آخرت کامیابي اچولې ده، د خپل زندګۍ کارونه او د خپل ژوند حصه دغسې کارونه وګرځوئ. ځکه دا یو خبره زما د ځان سره نوٹ کړئ او دا خبره ځان ته په دې زړه او دماغو کې پخه کړئ چې انسان ته مرګ په هغه حالت کې راځي کم حالت او کم عادت چې د په دنیا کې د ځان دپاره جوړ کړی و. یعنی د مرګ په وخت کې به د هغه څه په نصیب کېږي د کم عادت چې تا ځان ته په دنیا کې ګرځولی و. یعنی ډېر خلک داسې شته چې هغې د خپله ژبه په ذکر باندې عادت ساتلی ده. الله جل شانه د زنکدن په وخت کې، د مرګ په وخت کې د هغه په ژبه باندې ذکر جاری کړی دی. ډېر خلک داسې دي چې د هغې عادت به الله الله به کول او هر وخت به ژبه د الله الله په ذکر باندې جاری وه. والله د زنکدن په وخت کې الله الله په ژبه باندې جاری شوي دي. د ډېرو خلکو په ژبه باندې به لا اله الا الله محمد رسول الله جاری و، هر وخت کې به ویلې. د زنکدن په وخت کې الله دغه کلمه د عظیمه کلمه په ژبه باندې جاری کړې ده. ډېر خلک دغسې وو چې هغې به د سوره اخلاص سره مینه ساتله. د زنکدن په وخت کې الله جل شانه سوره اخلاص نصیب کو. الله دې معافي وکړي. ډېر خلک دغسې وو چې هغې به خپل مصروفیت او خپل عادت او د خپلې ژبې دا ګردان د دنیا میوزیک او خبرې ځان دپاره جوړې کړی وي. والله د زنکدن په وخت کې الله په زبان باندې میوزیک او ګانې جاری کړي دي. نو لہذا د کامیابۍ مرګ که تاسو غواړئ او د کامیابۍ خاتمه غواړئ نو هغه اعمال د ځان دپاره مقرر کړئ، مختص کړئ په دنیاوي ژوند کې کومو باندې چې الله رضا کېږي. د خپلې ژبې دا د غیبت او د چغلۍ او د دغسې قسمه میوزیک او د دغسې بدګویۍ نه د دې نه محفوظ یې وساتئ. په دې خپله ژبه باندې د الله ذکر کوئ، د خپله ژبه هر وخت د الله په یاد باندې لمده ساتئ. یقینا الله جل شانه به د زنکدن په وخت کې خپل یاد در په نصیب کوي. او کومو خلکو ته چې الله په زنکدن کې خپل یاد ور په نصیب کو، څنګه چې دې مؤذن ته الله ور نصیب کو، نو دغسې خلک کامیاب دي. دغسې خلکو ته الله جل شانه د دنیا او د آخرت کامیابي ور په نصیب کوي. الله دې موږ او تاسو ته هم د کامیابۍ مرګ را نصیب کړي او کله چې موږ د دې دنیا نه رخصتېږو په هغه وخت کې د الله جل شانه زموږ ستاسو په زبان باندې د عظیمه کلمه جاري کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. او الله دې راته په دین اسلام باندې استقامت را نصیب کړي. دغه ویډیو کلیپ در سره ډېر زیات شیر کړئ، ټولو ملګرو ته یې ور ورسوئ چې زموږ دغه یو څو نصیحتونه ډېرو ملګرو ته ورسیږي او په عمل کې یې راولي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.